السلام علیکم. ډاکټر عبدالرحمن د رحمان جین کیر نه تاسو ته مخاطب یم. دا زموږ یو پیشنټ راغلی دی، محمد علي، د نوګۍ سره تعلق دی او دته مسله د لور بیک پین ده او دی وایي تقریبا د شپږ میاشتې مخکې ماته دا درد شروع شوی دی او هر قسم علاج مې وکړ، ام آر آی مې وکړه او ستنې، انجکشن یې، قسمه ګولۍ، خو څه قسم پیدا درته نه کېږي. نو دی وایي چې دا درېیمه څلورمه ورځ زما ته دا درد دومره سیوا شوی دی چې زه سهار او ماښام انجکشن لګوم، په هغې باندې خپل ټایم تېروم. د دومره علاجونو باوجود د دا تکلیف ولې نه ټیک کېږي؟ نو د دې اصل کې وجه دی یو درې غټې غلطیانې کوي چې د هغې غلطیانو په وجه باندې د ملا چې کوم درد دی دا نه ټیک کېږي. نو د نن د ویډیو د جوړېدو مقصد هم دا دی چې داسې کسانی چې هغو قسمه علاجونه کوي، قسمه ورزشونه کوي، هر قسم د ملا درد نه ټیک کېږي. عموما د ملا درد چې دی هغه د 4 هفتو نه والا او د 6 هفتو پورې هغه که هر قسم ډیسک بلجي، ډیسک پرولیپسي یا شیاټیکا، هر قسم پین چې دا تقریبا د 4 هفتو نه والا د 6 هفتو په منځ کې دا قدرتي ټیک کېږي. خو د دې لپاره مریض له پکار دی چې کم د دې احتیاط دی هغه په صحیح طریقې سره وکړي. کم پوزیشن د وجې دته تکلیف جوړېږي او د هغې نه ځان وساتي، نو د تکلیف بالکل په 4 هفتو کې خود به خود ټیک کېدی شي. د ټولو نه لویه غلطي دی دا کوي کله چې دی د کټ نه راپاسي، نو دی چې کله ملا سي نو دی سیده راپاسي. دا د ټولو نه د ملا د درد د مریض لپاره یو لوی احتیاط پکار دی. کله چې په ملا کې درد راشي د مریض ته پکار دی چې دی په کټ نه راپاسي، په سایډ باندې سملی او یو لاس ولګي او په سایډ باندې راکینی. نو دا د کم چې د لور بیک دی په دې باندې پرشر نه راځي او درد او د سر نه کېږي نه. کله چې مریض بار بار دغه شانتې په یو پوزیشن باندې راپاسي، نو کم چې د درد ایریا دا بار بار زخمی کېږي. ځکه چې کله یو ځای زخم یو تو بار بار هغې له لاس ورړې یا ګرې یا پې زور راولي، نو خامخا هغه ځای به زر نه هیل کېږي. او کله چې یو زخم په خپل دغه باندې پرېږدي، نو قدرتي هغه رو په رو هیلینګ طرف ته ځي او هغه درد چې کوم دی هغه ټیک شي. دویمه غټه غلطي دی چې دا مریض کله سهار راوځي او په محله کې را روان یا دکان ته راوځي یا د خپل کار ځای ته لاړ شي او چاته فریاد وکړي، نو هر څوک ورته د خپل مزاج مطابق، د خپل طبیعت مطابق یو کس ښیي. څوک ورته ډاکټر ښیي، څوک ورته حکیم ښیي، څوک ورته دمګری ښیي، قسمه څوک چې په څه ټیک شوي هغه هغه ته ښیي. هلن کې دا داسې نه ده. کله چې د ملا درد شروع شي دا په 4 هفتو نه والا د 6 هفتو په منځ کې خود به خود ټیک کېږي. دویم غټ کاس چې دی دا مریض منټلي هم کنفیوز شي. د یو ډاکټر علاج لا پوره کړی نه بل لاړ شي، د بل ډاکټر علاج پوره کړی نه بل لاړ شي، د بل علاج پوره کړی نه بل لاړ شي. په دې تلو راتلو کې هم د چې کم دی یو هغه تکلیف سیوا کېږي، دویم ورسره د ده منټل سټرس هم جوړ شي. نو دا د ټولو نه دویمه غټه غلطي ده چې دا مریض کوي او د ده ملا نه ټیک کېږي. د داسې پیشنټ لپاره درېیمه غټه غلطي دی درد د ده لږ معمولي کنټرول شي، پوره هغه کم دغه چې دی زخم هغه هیل شوی نه او دی خپل کارونو طرف ته وځي. مطلب دی موټرسایکل چلول شروع کړي، په ګاډي کې اوږه ټریولینګ شروع کړي یا د دې نه علاوه په یو ځای باندې مسلسل ناسته شروع کړي، نو هغه کم زخم چې دی هغه لا پوره هیل شوی نه، پوره ټیک شوی نه. هغې په وجه باندې د دغه درد چې دی هغه دوباره بیا د سره کېږي، بار بار د سره کېږي، یو څو ورځې ښیي بیا د سره کېږي. نو دا مریض کال پس راشي، 6 میاشتې پس راشي، 2 کاله پس راشي چې ماته دا مسله شروع شوې ده او زما دا مسله حل کېږي نه. نو دا کمې درې لوی غلطیانې چې دي د دې مریض له پکار دي چې د ځان نه وباسي، نو انشاءالله خود به خود به دا مریض ټیک کېږي. نو زموږ د دې ویډیو د جوړېدو مقصد دا دی چې کوم وروڼه په ملک کې دي یا په بهر ملک کې دي او هغو ته د ملا درد شروع شي یا ورته د خپې درد شروع شي، نو دوی ته پکار دي چې دا 3 اهم کمې غلطیانې دي د دې نه ځان وساتي او کم از کم 4 هفتو پورې دی ریسټ وکړي، پراپر ایکسرسایز وکړي او د خلکو مشورو ته او د ګاډي د ګرځېدو نه او د زیات وزن اوچتېدو نه په یو ځای باندې مسلسل د ناستې نه ځان وساتي، نو انشاءالله په 4 هفتو کې دی بالکل په خپل دغه سره ټیک کېدی شي. دا ویډیو ډېره شیر کړئ که ستاسو په خوا شا کې داسې ډېر ملګري چې هغو ته دا تکلیف وي د کال نه د 6 میاشتو نه ټیک کېږي نه، نو هغو دا 3 غټې غلطیانې کوي که دا ځان نه وباسي، نو انشاءالله هغو ټیک کېدی شي. والسلام.